د حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ یو ډیر لوی صحابي دی. داسې صحابي دی چې یو ځل ورته رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې ماته الله تعالی حکم کړی دی چې زه تا ته قرآن شریف ووروم. نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته فرمایي چې الله ذکرنی، آیا الله تعالی زه یاد کړی ما؟ الله تعالی زمانوم تاسو ته غشته دی چې دته قرآن شریف وروه. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایي چې او الله تعالی ما ته یاد کړی چې دته قرآن شریف وروه. نو دا صحابي د سترګو نه د خوشاله نه اوخ کې روان شو چې ما ته داسې یو لوی زیری ملو شو پیغمبر علیہ السلام مبارک په وسیله باندې. اغا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ رئیس القراء د قاریانو سردار، اغا مبارک پیغمبر علیہ السلام مبارک ته عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تاسو باندې ډیر درود شریف وایم، خو چې څومره اندازې سره نو خبري. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایل چې ستا خوخه د ډیر پکار دی. هغه صحابي وای چې د خپل وختونه ز په سلورو برخو کې تقسیم کم او دا سلورمه برخه وخت ټول درود شریف ته ورکم داسې بخی. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایل ما شئت وان زدت فهو خير لك، ستا چې څنګه خوخی خو که د دین زیات کې نو دا ستا د پاره غوړه ده. ناغه فرمایل چې دا نیم وخت به درود شریف ته ورک، خپل ټول وختونه دا به بالکل نیم کم، نیم وخت به درود شریف ته ورک. بیا تاغی مبارکو فرمایل چې ما شئت فإن زدت فهو خير لك، ستا خوخه ده خو که د دین هم سیوا کې نو دا ستا د پاره غوړه ده. هغه وی چې هغه درې برخې ورکم، بیا وته فرمایي ما شئت فإن زدت فهو خير لك. آخر کې هغه صحابي مبارکو فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خپل ټول وختونه درود شریف ته ورکم. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایل چې بیا خو به دا ستاسو لپاره ډیره کافی وي، د غمونو نه بخلاصي او ټول ګناهونه به دې معاف شي. د دې خبره تایید او فرمایل چې ستا ټول وختونه په درود شریف کې صرف شي او خرج شي نو دا خو به بیا ډیره خشي. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دا غینه بغیر چاره نشته د چاغي سره تعلق قائم کړي شي. به مصطفی برسا خیشرا کی دی همه اوست اگر با او نرسیدی تمام بوله حبیس. اغه دربار رسالت د حضور پاک صلی الله علیه وسلم در هغه سره تعلق کلک او مضبوط کا دغه د دوړو جهانو کامیابی ده. او کله هغه نه تعلق کمزور کیږي نو بیا کامیابی ممکن نه ده.